والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. واجب الاحترام، ارباب خاص و عام، علماء کرام، طلباء عظام او زما دا اہل سنت والجماعت عقیدی سرا تعلق لرونکو پدین مینو غیرتمند مسلمانانو، دا اللہ پاک و فضل سرا یو څو خبرې ستاسو په حضور کې وړاندې کول غواړم، خو د هغې نه مخکې ستاسو د ټولو توجه غواړم. څه غواړم؟ څه غواړم؟ ووایئ څه غواړم؟ لفظوں کو بیچتا ہوں پیالے خرید لو، لفظوں کو بیچتا ہوں پیالے خرید لو، شب کا سفر ہے اجالے خرید لو، اور نہ ہو سکے گا مجھ سے گستاخی پیغمبر کا احترام، اور نہ ہو سکے گا مجھ سے گستاخی پیغمبر کا احترام، میری زبان کے واسطے تالے خرید لو. اور یہ سچ ہے کہ خطر اغیار بہت ہے، یہ سچ ہے کہ خطر اغیار بہت ہے، پر کیا کرے تاجداری ختم نبوت صحابہ، اہل بیت سے پیار بہت ہے. او دانشی دا جانان غاڑمی او گلو خیستگیگی، دانشی دا جانان غاڑمی او گلو خیستگیگی، گلو نبی جانان دا او گدلو خیستگیگی. او بلالو حبشیو سیدنای خلق بولی، بلالو حبشیو سیدنای خلق بولی، ہر دور پا دغی خاورو لغڑی دلو خیستگیگی، ہر دور پا دغی خاورو لغڑی دلو خیستگیگی. او دانچی مدینہ گینی اولنا مدینہ وا، دانچی مدینہ گینی اولنا مدینہ وا، یسربنا مدینہ شوا ستا پتللو خیستگیگی. او زمان درود سلام فزان منظور کا اے حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمان درود سلام فزان منظور کا اے حبیبہ، عمل دا درودونو پا لوستلو خیستگیگی. یو ذل پا مین محبت پا شوق پا نیت دا عبادت طول درود شریف ہوئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. زمان اسلام خگو مسلمانانو، سامعین حضراتو، اللہ جل جلالہ من او تاسو دی دنیا تا دا مختصر زندگی دا پر رالی گریو. یو دا دی دنیا جوان دے، یو دا مرگ نپس زندگی شروع کی دو والا، یو دا دی دنیا نعمتون دی، یو دا مرگ نپس نعمتون شروع کی دو والا دی. یو دا دی دنیا خائص دے، یو با دا مرگ نپس یو خائص دی انسان تا ملاویگی، تی زنانت تا ملاویگی. یو دا دی دنیا خوشحالین دی،
یو د مرګ نه پس خوشحالي شروع کېدو والی دی، یو د دې دنیا غم دی، یو د مرګ نه پس غم شروع کېدو والی دی، یو د دې دنیا تکلیفونه دي، یو د مرګ نه پس تکلیفونه شروع کېدو والی دی. نو الله پاک فرمایي ای بندگانو ما تاسو عبس نه پیدا کړي، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ما تاسو عبس پیدا کړلی، ما تاسو دنیا ته څه دپاره لېږلي یې او تاسو څه کوئ لګیا یې. الله پاک د عرش نه د فرش تماشه کوي. ای نوجوانا د الله نه مو تا پټېدی نه شو، هر حال هر غړی کې د الله ذات مو تا طرف ته متوجه دی. الله پاک فرمایي ونحن اقرب الیه من حبل الورید، د شارک نه زه تا ته زیات نږدې یم ای بنده. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، آگے دیکھو اللہ، پیچھے دیکھو اللہ، دائیں دیکھو اللہ، بائیں دیکھو اللہ، اوپر دیکھو اللہ، نیچے دیکھو اللہ، آسمانوں میں دیکھو تو اللہ، ہواؤں میں دیکھو تو اللہ، آسمان کی بلندیوں میں دیکھو تو اللہ، چاند میں دیکھو تو اللہ، سورج میں دیکھو تو اللہ، ستاروں میں دیکھو تو اللہ، ہواؤں میں دیکھو تو اللہ، ہواؤں کے چرند پرند میں دیکھو تو اللہ، ان چرند پرند کے زبانوں سے نکلی ہوئی الفاظ میں دیکھو تو اللہ، جنگلوں میں دیکھو تو اللہ، جنگل کے جانوروں میں دیکھو تو اللہ، ان جانوروں کے زبانوں سے نکلی ہوئی الفاظ میں دیکھو تو اللہ. سبح للہ ما فی السماوات والارض، آغا ذات ان ربک لبالمرصاد، مورچے کے ناس سے د خپلو بندگانو تماشا کوي. یو نوجوان د شپې په موبایل کې اخته دی، فلمونه ګوري، د شپې یوې دوه پورې ویښ ناست دی، دا سترګې په موبایل کې وردننه کړي دي. خوب ورځي خو خوب نه پرېږدي، ځان یې غوسه راځي چې دا خوب ماله ولې راځي، دا ولې زه ستړی کېږم. ګوره څومره یو بهترینه ډرامه شروع او دلته تکاوت په بدن باندې، خدای دې کي که دا څومره ستړی ستومانی، قسم په رب العالمین دا په دې موبایل کې زما محترمو ستړی ستومانه خوب ورله ورځي، شوګیرې کړې وي، درانه درانه پیټې اوچت کړي وي، او په دې موبایل کې یوې دوه پورې دا نوجوان ویښ ناست وي که نه وي ناست؟ تاسو نه تپوس ناست وي که نه وي ناست؟ زما محترمو وی کم چې مې په پاک الله په پاک نبي ډېر ګران دی، کم چې مې په پاک الله په پاک نبي ډېر ګران دی، نن هغه اسلام یتیم شو ځکه مې زړه وران دی، نن د الله دین یتیم شو. هغه دین چې کوم دین پسې قربانۍ شوې وي، هغه دین چې کوم دین پسې صحابه خپلې بیبیانې کونډې کړلې، هغه دین چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدن وینه مبارکه په دې دین باندې وشیندلی شوه، هغه دین نن یتیم شو چې محمد رسول الله مسجد نبوي کې تشریف فرمایلی، جبرائیل علیه السلام راغی، السلام علیک یا رسول الله، سلام کوي، د هغې نه بعد عرض کوي ای د الله رسوله، الله ته تاسو خوښ یې که الله ته زه خوښ یم؟ الله رسول مې ورته فرمایي الله ته زه خوښ یم چې تا ما له رالیږي، وی الله ته قرآن خوښ دی که الله ته تاسو خوښ یې؟ وی الله ته زه خوښ یم، قرآن یې په ما نازل کړی. وی یا رسول الله الله ته دین خوښ دی که الله ته تاسو خوښ یې؟ واورئ واورئ، الله ته دین خوښ دی که الله ته تاسو خوښ یې؟ وی الله ته دین خوښ دی، د دې دین دپاره یې زه رالیږلی، الله ته دین خوښ دی، د دې دین دپاره یې زه رالیږلی یم. خپل حبیب محمد رسول الله هغه حسینه چهرې زما عزتمندو د دین نه قربان کړه. فاطمه بیبي راځي، ای بابا جان دا خلک ولې تا له دومره تکلیف درکوي؟ ای بابا جان دا خلک ولې په تا باندې دا لرې در غورځوي؟ ای بابا جان دا خلک ولې تا له دومره نفرت کوي؟ ای زما نیازبینې لورې دې خلکو ته پته نشته، زه د دې خیرخوا یم، زه دې کامیابۍ طرف ته رابلمه،
زم چې همیشه لپاره دې د جهنم د اور نه بچ شي، جنت نو والا جوړ شي. قسم پر رب العالمین اے زما محترمو هغه حسینه چهره چې زما محترمو د خلقو د حسن تعریفونه شروع په دې کې عایشه بیبي ناسته وه. زما محترمو ډېره زیاته غوسه شوله چې تاسو د خلقو د ښایستونو تذکرې کوئ. یو شاعر په دې اشعارو سره زما عزتمندو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه حسن په هغې باندې شاعري کوي او څه فرمایي زما محترمو عایشه بیبي وی زما د یار د حسن نه خبر نه دي څوک، که خبر شو پرې به نه دي دغه در څوک. زما محترمو الله رسول هغه مبارکه چهره، هغه حسینه چهره چې جبرائیل علیه الصلاة والسلام راځي سلام کوي او بیا عرض کوي آفاقها گردیدم مهر الهدی ورزیدم بسیار خوبا دیدم لیکن ته چیزې دیگری. یا رسول الله ټول پیغمبران می کتلی د هغې ناز او ادا می کتلی ده، دنیا کې ګرځېدلم ښایستونه می کتلی دي، هر څوک می کتلی دي، د هغې ناز او ادا می کتلی ده، د هغې ښایستونه می کتلي. خو یا رسول الله په دې ټولو کې ته یو بل شان ښکلی. یا رسول الله په دې ټولو کې ته یو بل شان ښکلی. زما محترمو دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه یو صحابي ځي د الله په دین قرباني او زما محترمو د هغې په کلي وطن په محله کې د ټولو نه حسین ترین بیبي هغه زما عزتمندو لګې ده وړه غږي الله رسول صلی الله علیه وسلم راځي چې دې کور والا ته د دې نوجوان د شهادت خبر واورومه. چې راغی د ګل غونډه کې بچي دي زما محترمو، الله رسول چې کله وکړه هغه ماشومانو رامنډه کړله. جعفر بن طیار رضی الله تعالی عنه دا ینګ نوجوان الله ورله یو حسن ورکړی و، ښایست ورکړی و، ځواني ورکړې وه، مال ورکړی و، اولاد ورکړی و، لاړې د الله په دین قربان شو. کور والا ته پته نشته. الله رسول زما محترم هغه دوه ماشومان خپلې غېږه کې راواخېسته، شینې سره یې لګولې دي، په سرونو باندې ورله د شفقت لاس راښکاږي. هلته زما محترمو ناوې هغه د سپوږمۍ غونډه کې ځلېږي، مخې پړق وي، وړه غږي. چې کله د الله په رسول نظر ولګېده و یا رسول الله ته خو زما په دې بچو باندې داسې لاس راښکاږي لکه خلک څنګه د یتیمانانو په سر باندې لاس راښکاږي. یا رسول الله وایه زما جعفر څه شولو؟ یا رسول الله زما جعفر څه شولو؟ زما محترمو الله رسول ورته فرمایي جعفر شهید شو. هغه د وړو ګنده لاسونه داسې اسمان ته کوي، چغه وایي او راغورځېږي او بېهوشه کېږي. وایي خلک پرې تېر شوي د سرونو نه، خلک پرې تېر شوي د سرونو نه، ته ترېنه خاطر په تشه خوله غواړې. هر څه راته وایه خو اسلام ته مې څه مه وایه، هر څه راته وایه خو اسلام ته مې څه مه وایه. دا مې د اغیارو نه په سرو وینو ګټلی دی. زما محترمو لږ وړاندې ځو، دا د فرعون وخت راواخله، د حضرت موسی علیه السلام زمانه راواخله. د زنانو قربانۍ مې وګورئ، د نارینهو قربانۍ مې وګورئ، د نوجوانانو قربانۍ مې، د زنانو قربانۍ مې، د ماشومانو قربانۍ مې. دا نن موږ ځان ته مسلمانان وایو. ته صحیح هلکه وایي زه مسلمان یم، وایي زه مسلمان یم، لکه کلمه خو ووایه لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله پاک رسول الله، لا اله الا الله. لا څه عجیب عجیب طریقې سره په رب کعبه قسم وایي پروت په غفلت کې مسلمان ځان بیدار کا،
څنګه چې دنیا نه هوښیار دین له ځان هوښیار کا د دین دپاره نه پوهېږو د دنیا دپاره حاجي صاحب وایي زما دماغ کار نه کوي وخت ما نه تېر شوی دی قرآن راته نه یادېږي دماغ مې اخلي نه اوریجنل او دیسي لوډ د حاجي صاحب په لاس کې معلوموي داسې ما افسوس په دې خبر راشي چې حاجي صاحب ښه خوراک او بدرنګ خوراک پېژني حاجي صاحب ښه جامې او کمزورې جامې پېژني حاجي صاحب ښه کور او کمزورې کور پېژني خو چې نه پېژني د الله دین نه پېژني د الله دین نن یتیم شو نن مدرسې یتیمې شولې د فرعون په دربار کې د یو وینځي ایمان وګوره چې زما محترمو د فرعون د لودیانو ویښته به ګمنځول تسبیح پیری دل نہ پیرا سجدہ کیا تو کیا ہوا دل کا کفر ٹوٹا نہیں کلمہ پڑھا تو کیا ہوا مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نوازی بن نہ سکا اذانیں اب بھی ہوتی ہے مسجد کے فضاؤں میں جس ضرب سے دل ہل جاتا تھا وہ ضرب مسلمان بھول گئے پخلوی مون مسلمانانی راشد یوینزی ایمان وګورا دیتا ایمان وئی دیتا عشق وئی عشق بازی وہ لڑے جو عشق کو راضی کر سکے تن کے کپڑے بیچ کر معشوق کو راضی کر سکے زمان محترم الاسلی گمان زو ورزیدہ سو ورزیدہ لگے عزت پمینی سروائے سبحان اللہ ویزا دی خپل دماغ ولا زور ورکوما مریض زور ورکوما یو وخت داسې را روان دی په دې تخته بس جړ باندې ما او تا پراته یو کپړې به رانه وباسي نه به ویستلی کېږي وایي کینچي را واخلئ دومره بې اثري به پراته یو دا به م نه شو ویلی چې بله هفته مې دا جوړه ځان له کړې ده ولې را نشلوئ دا ګوتمه به وباسي حاجي صاحب دا واسکټ به وباسي حاجي صاحب دا کپړې به وباسي حاجي صاحب نن خاموشه خوله باندې په غفلت سره ستا په دې خوله باندې د سبحان الله اواز نه راځي تا ته ځان بدې ښکاري وایي ای عاقله غوږ ونیسه ما ته مرګی نه پرېږدي سړی خپلې رضا ته ډېرې ماتې کې مرۍ د کبرجنو چې د کبره به یې نه کتل هېچا ته د اجل سواره په تخت بدله راشي ناګهانه به تعالی شي وایم تا ته په ژوندونې توبه وباسه ای عبدالرحمانه چې قیامت کې شرمنده رشي الله تعالی وایه سبحان الله مو وایه سبحان الله دا سبحان الله خو په دې بار چوک بازار کې به م چا نه یې اورېدلې دا به ما او تا جنت ته څنګه بوځي حدیث یې زما محترمو هغه واقعه ذهن کې کېدی هغه پوره کوم ماشومان لګې دي فوټبال کوي څه کوي لکه اواز راکوي چې بعد خلکو ته پته لګي دا چې څوک نه دي راغلي چې دې په راتلو مجبوره کړو انشاءالله چې هلکه دا څه غوبل جوړ دی جومات کې صحیح ده که نه انشاءالله چې دا خوله خاموشه کېږي که نه چې بس بدن ته دې روح زما عزتمندو یو بل سره جدایي راځي چې انشاءالله په دې خوله باندې دومره ورد کړی وي الله 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 چې انشاءالله ځان له بیړه پار کړي وي وایه انشاءالله نو هغه ماشومان لګې دي فوټبال کوي دې کې یو هوښیار ماشوم سیټ ته ولاړ دی د دې فوټبال والا تماشه کوي چې دا خلک څه کوي لګیا دي هغوی فوټبال کوي که نه معذرت سره دي نو دې کې یو بزرګ په دې لاره راتېرېدو ورته وایي بچیان ته هم لوبې کوه که نه وایي نه نه باباجي زه لوبې نه کوم خو یو تپوس کوم وایي بچی وایه څه تپوس کوې وایي باباجي دا تپوس کومه چې دې خلکو کې غلطي ده چې دې فوټبال له لتې ورکوي او نه که دې فوټبال کې غلطي ده چې دا خلک له لتې ورکوي دا تپوس کوم والله وایي سخت تپوس دې وکړو وایي بچیان دا دې فوټبال کې غلطي ده څه کې غلطي ده وایي دا فوټبال په ظاهره باندې ځان پړسېدلی ښایي خو دننه پکې تشه هوا ده هېڅ هم پکې نشته که دې کې چېرته دننه سوی دې له به چالکه
نشو ورکولی ولې خپه به خوږېدله دا فوټبال په ظاهره باندې ځان پړسېدلی ښیي خو دننه پکې څه شی نشته همدقه شان نن وایي زه مسلمان یم خو دننه د څه نه خبر نه دی د خیره سره نه د مونځ نه خبر دی نه د مونځ د مفسداتو نه خبر دی نه د واجباتو نه خبر دی نه د فرایضو نه خبر دی نه د ایمانیاتو نه خبر دی نه په قرآن پوهېږي نه د محمد رسول الله د سیرت نه خبر دی نو مونږ له ډېر افسوس راشي مونږ کفارو ته څه وښایو هغې زموږ عملي ژوند ګوري تا ته وایي زه کلمه ویم مسلمان شم په څه مسلمان شم تم نسوار کې زم نسوار کوم تم چرس کې زم چرس کوم تم سګرټ کې زیم څکم تم چې کوم دی زنا کې زیم کوم تم بدکاري کې زیم کوم ستا په ملک کې بدکاري د شرابو اړې شته تم ناپتور کې کمې کې زیم کوم دا ټولې خبرې مونږ کې شته تا ته وایي ته خو ما ته څه ژوند وښایه چې زه ستا د ژوند نه متاثره شم موږ خو په خپل کور کې انګېندو ته تندې راچولې خواښې په کور کې چې کوم دی انګورېنو ته تندې راچولې انګورېنې د خپلې خواښې سره څنګه دي دا خواښې د خپلې انګورېنو سره څنګه قسم په رب العالمین د کومې خواښې نه انګورېنې خوشحالې دا خواښې جنتي خواښې ده چې د هغې نه انګورېنې خوشحالې په یو رکشې لیکلي دل برای فروخت دل برای فروخت لاندې لیکلي قیمت ورپسې درېیمه جملې لیکلې وه ایک نیټا بول یوه خوږه خبره نن د پلار په خوله کې دا خوږه خبره شته د بچي دپاره ساري مونږ د پاسې په کوم انداز سره پاسې قسم په رب العالمین الله دې زموږ د والد صاحب او د والدې سره د ستاسو د والدینو عمر کې برکت واچوي الله دې دا سایه قائم دائم په مونږ او تاسو باندې لري زما محترمو والله چې د سار مونږ ته والد سے محترم به موږ پاسولو قسم دې زموږ اوږې زور کړی دی زموږ تندې زور کړی دی موږ یې پښو باندې زور کړی دی موږ یې اوبه ګرمې کړي دي موږ یې چپړې سمې کړي دي په حکمت بصیرت سره نن زما محترمو زه تاسو ته مخې ته ولاړ یم قسم په رب العالمین د والد صاحب دا حکمت بصیرت نه و ښه اخلاق نه و دا مینه نه وه هلې ځلې نه وي خپل دین باندې د الله په دین باندې شل دوکانونه قربان کړه زما محترمو زه اکثریت خپلو مقتدیانو ته ویم که زما والد صاحب زما والدین د الله د دین دپاره قرباني نه وی کړې نن به ما چېرته په منډۍ کې پولې ټماټر خرڅول داسې ده نن به ما چېرته پولې ټماټر خرڅولی قسم په رب العالمین ابراهیم علیه السلام قرباني وکړه قرباني ورکړه حجري بیبي قرباني ورکړه الله اولاد اسماعیل علیه السلام قرباني والا ورکړو چې پلار ته نه تپوس کوي بچیا خوب مې کتلی دی چې زه تا ذبحه کومه د الله له طرف نه حکم دی بچیا ستا څه اراده ده ستا څه منشا ده ستا څه فیصله ده وایي بابا جانه زه به خوشحالېږم یا به خفه کېږم ته به خوشحالېږي یا به خفه کېږي زما او ستا خفګان او خوشحالۍ ته به نه ګورو چا د طرف نه چې حکم شوی دی هغه حکم پوره کړه چا طرف نه چې حکم شوی دی هغه حکم پوره کړه ما ته مه ګوره هغه حکم چا طرف نه حکم شوی دی اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة زما محترمو سار کې دا بستره یخه یخنۍ کې د دې بسترې نه راوتل نو دا حکم دی الله پاک فرمایي وکړه مونځ نو بستره به هلته ولې راپاسې دې ته وایي رب جاهي زندګي نن موږ خپلې خوښې شروع کړي دي مولوي صاحب دا جمع دې ټایم ته کا دا دې ټایم ته کا اخوا کا دې خوا کا او نن دا جمع اوږده کا نن دا مختصر کا دا چل نه چې نن په شریعت کې طبیعت نه چلی شریعت کې طبیعت نه چلی موږ او تاسو د شریعت پابند یو د طبیعت پابند نه یو نو زما محترمو هغه وینځي د ګمنځه وغورځېده او هغه وینځي د الله نوم واخیستو د چا نوم یې واخیستو لږ ووایه الله کوم الله چې موږ پیدا کړي ووایه الله الله نوم یې واخیستو هغه لوریانو ورته داسې حیران وکته وایي دا د چا نوم دې واخیستو وایي دا ما د موسی علیه السلام د پروردګار نوم واخیستو وایي تا ته پته نشته
چې زما بابا جان فرعون دا وکړی دا انا ربکم الاعلی. اوس ګورئ چې د فرعون سلطنت باچاهت د هغه په کور کې یو وینځه د هغې جرت وګوره، عشق وګوره، مینه وګوره، محبت وګوره. ما ته پته ده ستا بابا جان د خدای دا وکړې ده، خو هغه خدای نه دی، زموږ غوندې ګیوان انسان دی. د هغې دې شکل ته وګوره، خدای ته وګوره. خدای خو هغه دی کوم چې د موسی علیه السلام پروردګار دی. هغه لوریانې په ډېرې غوسه کې پاڅېدلې او لاړلې. فرعون ته دا خبره زما عزتمندو مخې ته کېښوستله چې هغه وینځه خو دې داسې خبرې کوي. وایي ښه، فورا هغه پیش کړئ. زما محترمو هغه وینځې راوستله، ډېرې دمکې مې ورله ورکړې. وایي د دې خپلې خبرې نه واوړه او قسم په رب العالمین یو قدم وروسته کېدو والا نه یم. ای فرعونه ته چې څه کولی شې وکړه، ما د موسی علیه السلام په پروردګار ایمان راوړی دی، وروسته کېدو والا نه یم. زما محترمو په دې کې وزیران راغله، ورته وایي باچا سلامت د دې یوه لور ده، هغه ورله راوغواړئ او هغه لور ورله دمکي ورکړه چې دا به دې ګورې په سینه باندې ذبحه کړو. د دې خپلې خبرې نه واوړه، کېدای شي د خپلې خبرې نه وروسته شي. زما محترمو وایي ادر آسیدمگر هدر آزما هم جگر آزمائے تو تیر آزما. زما محترمو هغه وینځې سملولې ده. دا فرعون لعنتي دې ته مې میخونو والا ویلې، په خپو باندې وله میخونه ټک وهل، په لاسونو یې وله میخونه ټک وهل. دې کې وله هغه وړه لور راوستله او داسې ورغوزار کړله. هغه لور چې کله خپله مور وکته، زما محترمو د مور نه پی رودل شروع کړو. دا فرعون لعنتي راغی ورته وایي خپلې خبرې نه واوړه، دا ماشومه به دې په دې سینه باندې ذبحه کېږي. نور خو د فرعون د ظلمونو نه تاسو خبرې چې فرعون څومره یو ظالم تېر شوی دی، څومره یو ظالم باچا تېر شوی دی، څومره د صحابو څومره چې کوم دی د مسلمانانو وینې چې کوم دی د فرعون لعنتي توی کړي دي. نو زما محترمو دا خپلې خبرې نه اورېده، دا ورته همداسې خبره کوي چې ای فرعون ته خو د دې یو ماشومې متعلق ماته وې، قسم په رب العالمین ما له جړا راځي چې کاش زما داسې سل لوريانې نورې وې د الله په دین مې قربان کړې وې. سل لوريانې زما نورې وې خو نشته. زما محترمو په الله قسم هغه ماشومې د دې مور زما عزتمندو په دې سینه باندې د ماشومې د دې تنې نه زما عزتمندو سر جدا کړو، داسې وغورځو. دا زه تاسو ته کیسې قطارې نه بیانوم، د تاسو ته ډرامې نه بیانوم، د تاسو ته فلمونه نه بیانوم. او مسلمانه د ځمکې په سر باندې نن تا نه غلام جوړ شوی دی، نن تا له سترګې ښکته کړي دي، نن د الله په دین باندې هر طرف نه حملې کېږي، د صحابو په عزت باندې حملې کېږي، د عایشې په عزت باندې حملې کېږي. په دې کې لګیا دی علما قربانۍ ورکوي، علما جامې شهادت کوش کوي، بچي قربان که، اولاد قربان که، مال قربان که، خواهش قربان که او ته سارځه او ماسوتن راځه او د دنیا نه تابع که. ستا دې مولا پسې، دې عالم پسې، دې مسجد امام پسې ستا څومره سپورټ دی. زما محترم هغې نه پسې هغه وینځم راونیوله، شهید یې کړله، کور ته راغی. په کور کې اسیه بیبي چې کله دې فرعون ته وکته ورته وایي ډېر غوسه کې ښکاري. خیر خو دی که نه؟ واورئ نوم خو مو اورېدلی که نه؟ اسیه بیبي، اسیه بیبي زما مور بیبي چې کوم زما عزتمندو په دنیا کې د فرعون ښځه وه، په جنت کې به د محمد رسول الله بیبي وي. قربانۍ ته ګوره ولې غوسه ښکاري؟ وایي مړه زما په دربار کې یو وینځه وه، زه یې خو دې نه منلم، دردناکه سزا مې ورله ورکړه، عبرتناکه سزا مې ورله ورکړه چې ټولې زنانې ګوري. آینده لپاره څوک داسې لبه او لهجه استعمال نه کړي. په څه خبره؟ یا زه خو دې نه منلم. اوس دلته نه ده د الله په دین باندې عشق سټارټ شو، مینه سټارټ شوه، محبت سټارټ شو. وایي ای لعنتي په یو تور سرې دې ظلم وکړو، ته چا خو دې منلی؟ ته خو زمونږ غونته کې یو عام انسان یې، ته خو دې نه یې. وایي ښه
تم د موسی علیه السلام په شان کې راغی داسې ورته ګوري او دا فرعون چې کوم کړه دا په اسیه بیبي باندې عاشق دا ډېره خوښه وه دې ډېر د مینې کور جوړ کړی په خوښه باندې ورله کور اوس ګوري د خوښې کور هغه اسیه بیبي پر حسن د الله دپاره قربانوي د الله د دین دپاره هغه محل نه ځان زما عزتمندو خلاصوي دا فرعون ورته وایي د ځان دشمنه مه جوړېږه دا څه لګې وایي نه زه چې څه بالکل حقیقت ویم قسم پر رب العالمین ما ایمان د حضرت موسی علیه السلام په پروردګار راوړی ته خدای نه یې فرعون دې غوسه کې لاړی او زما عزتمندو په دربار کې پیش شو او فورا یې حکم وکړو چې زما بیبي زما ښځه دی اسیه بیبي دی فورا چې کوم دی د یو مجرمې په حیثیت سره چې کوم دی په دربار کې پیش کړلی شي د یو مجرمې په حیثیت سره په الله قسم زما عزتمندو اسیه بیبي ملکه وه د بادشاه ښځه ملکه نه نوکرانو چاکرانو خادمانو وه سترګې ښکته سر ښکته کار به یې کولو په اشارې سره او نن د الله د دین دپاره د یو مجرمې په حیثیت سره لاس تړلی زما عزتمندو په عدالت کې پیش کړلی شو په عدالت کې پیش وه فرعون ورته وایي د دې خپلې خبرې نه واوړه ګینه د دې ټولو خلکو په مخامخ به د عزت اعلان کړم کپړې به درنه وباسم او ورته وایي ما د موسی علیه السلام په پروردګار ایمان راوړی اے فرعونه ته چې څه کولی شي وکړه عشق و راضی وہ لڑے جو عشق و راضی کر سکے تن کے کپڑے بیچ کر معشوق کو راضی کر سکے آغا اللہ راضی کول دی محمد رسول اللہ راضی کول دی دا دنیا کون ختمیدو والا دے اجل ہی نہ چوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بہارا ہر ایک نے کہ کیا کیا نہ ہنس کا ستارہ پڑا رہ گیا سب یونی ٹاٹ سارا مدرہ روان دے کزوان دے که ښځه ده که سپین ږیری دی که ماشوم دی ټول به مرو قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز مر روان دی په دنیا کې چې څومره عقیدو والا دي په دې خبره متفق دي چې مرګ به راځي مرو به نو زما محترمو اسیه بیبي ورته وایي ته چې څه کولی شي کوه اوس زه تاسو نه تپوس کوم په دې دومره خلکو کې زه یو نوجوان ناپاسومه د دې دومره خلکو په مخامخ هغه بربنډولی شي هغه وایي چې یا الله دا ځمکه دې وچ وي پکې روغ دن نشم او بیا ښځه هغه ټوله پرده پرده ده د ښځې اواز پرده زما عزتمندو هغه نازک بدن هغه هر څه برداشت کړو دې لعنتي بیا حکم وکړو وایي دا دې الټه ځوړنده کړلی شي اسیه بیبي زما دې خبرو ته توجه شته اسیه بیبي دې الټه ځوړنده کړلی شي د الله د دین لپاره یو خبرې سره زما عزتمندو دا د مرګ نه بچ کېده یو خبرې نه زما عزتمندو وروسته کېدو سره دته هغه محل میلاوېدو دته واپس هغه خپله عهده هغه عزت هغه مال هغه جاه و جلا د دنیا هغه هر څه میلاوېدل خو زما محترمو د حق نه وروسته نه شوه حق دې سینه ونیوله هر رقم تکلیف راځي انشاءالله دا تکلیفونه به زغمو دې تکلیفونو باندې به دا خپله زندګي تېرو او انشاءالله نو قریب مرګ سره خوشحالي دي بیا خوشحالي دي اسیه بیبي الټه ځوړنده کړې ده لعنتي حکم جاري کو وایي دا سر ولا هغه محل ته کوي کوم محل چې ما په مینه باندې دي اسیه بیبي له جوړ کړو چې کله د دنیا نه رخصتېږي او دا ارمان په زړه کې یوسي چې ما ځان سره ظلم وکړو د داسې محل نه مې ځان محروم وکړو اسیه بیبي الټه ځوړنده کړې ده دې لعنتي حکم جاري کو وایي دې لږې سرمن په ژوندانه باندې ویستلی شي په ژوندانې کې نه سرمن ویسته قسم په رب العالمین دې دې لعنتي حکم جاري کو فیصله کوي وایي لاړ شئ مالګه او مرچکي راوړئ د دې په دې بدن باندې ور واچوئ سرمن ترې ویستلی شوې ده قسم په رب العالمین اسیه بیبي را بیا هم ژوندۍ وه الله رب العزت دا قرباني دا خلکو ته ښودله داسې چې تاسو هم ځان ته عاشقان ووایه زه عاشق یم زه مسلمان یم وربشئ
تا کله په دې قبر کې کېږي د پاسه در باندې تیږې کېږي د هغې د پاسه خټې ورتپي د پاسه در باندې ډېرې خاورې راواچوي او دا ټول دنه را روان شي بیا به دې پته لګي څه حساب دی څه حساب دی بندګي دې د چا دپاره کړې وه حج دې د چا دپاره کړی و جومات ته به څه دپاره راتلې صدقه دې وکړه په کوم نیت دې وکړه دا ټولې خبرې ما تاسو ته وویلې چې دا به راښکاره کېږي زما عزتمندو دا تکلیفونه دا دردونه دا سخته په اسي بیبي باندې تېرېدله داسې د میو غونډه کې ورېږېدله او زما محترمو سړی داسې راوچت کړو اسمان دیکھو او چغه وایي یا رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين چغه وایي یا الله یا الله دې فرعون لعنتي یا الله ستا په مینه کې ستا په عشق کې په وحدانیت باندې یا الله دې سره ما مقابله وکړه دې حد ته راورسولم یا الله د دنیا د نعمتونو نه محروم کړم د دنیا د دې شاهي محل نه محروم کړم یا الله د دې محل په بدله کې ما د جنت کې محل راکړه چغه وایي او زما عزتمندو شهید شول خلک پې تېر شوي د سرونو نه تترې نه خاطر په تشه خوله غواړي اوس راځم وای څومره مبارک هغه خلک دي چې د هغې بچو نن د قرآن مجید ختم وکړل څومره مبارکې میندې دي هغه د هغې بچي نن د قرآن ناظره وکړله حفظ یې وکړو قسم په رب العالمین کله چې استاد محترم مولانا صاحب دې ماشوم ته وایي بچیا وایا بسم الله الرحمن الرحیم ماشوم په دې وړه ژبه باندې وایي بسم الله الرحمن الرحیم زه قربان شم د هغه لوی الله نه الله په دې یو بسم الله باندې د شپږو کسانو مغفرت وکړي یو د دې ماشوم مغفرت وکړي یو د دې مولانا صاحب مغفرت وکړي یو د دې ماشوم د مور او پلار مغفرت وکړي یو د مولانا صاحب د مور او پلار مغفرت وکړي زه قربان شم د الله د دې سپېڅلي دین نه د دې قربان نه ته د قرآن نه څه خبرې مړه تا ته د قرآن د عظمت څه پته ده ته د قرآن نه څه خبرې ستا بچی چې کله په سکول کې پوزیشن واخلي و حاجي صاحب و زما مور بیبي و اجاڼۍ څومره ورته خوشحاله شي دا ماشوم د مدرسې نه پوزیشن دروړي دا ماشوم د مدرسې نه انعام دروړي دا ماشوم په مدرسه کې د قرآن مجید نازل خوان جوړ شي حافظ قرآن جوړ شي څوک هم ورته خوشحالېږي نه څوک هم ورته خوشحالېږي نه هغه شین چت والا د ځمکې تماشه کوي تاسو زما دین سره څه شروع کړي دي تاسو قرآن والا سره څه شروع کړي دي تاسو حافظانو سره څه شروع کړي دي دې معاشره موږ نه تپوس کوي چې دې مدرسو دې علماو معاشرې له څه ورکړي نو زه ورته وایم تا ته د امامت لپاره سړی پکار و تیار هم کو که تیار هم نه تا ته په روژه کې د قرآن مجید د ختم دپاره سړی پکار و ما درله سړی درکو جنازې دپاره سړی پکار و هغې دپاره مې سړی درکو ستا د نکاح دپاره سړی پکار و هغې دپاره مې سړی درکو تا خو هغه ټول په وینو کې نیت پیت کړل هغه ټول تا والا شهیدان کړ تا څومره په هلو ځلو باندې دا یو ماشوم ناظر خوان جوړ شي د قرآن حافظ جوړ شي عالم جوړ شي 15 کاله 6 کاله 8 کاله 9 کاله 12 کاله 15 کاله او دې نه یو ګولې وباسي شهید دې خبرې ته کله توجه کړئ دې خبرې ته کله سوچ کړئ نه چې دا حافظ دا عالم څومره په تکلیفونو څومره په سختو سره یو عالم دین تیار شي تاسو مفتی سردار علی حقانی شهید رحمت الله علیه وکړو تاسو شیخ حسن جان شهید رحمت الله علیه وکړو تاسو ډاکټر شیرینی شاه زما عزتمند شیخ سمیع الحق شهید رحمت الله علیه ډاکټر عادل شهید رحمت الله علیه زبتا کم علماء یادوم خو به هر حال زندگی ختمېدو والا ده د الله په دین باندې قربانېدو وخت دی هیڅوک هم تیار نه دي موږ خپلې سینې نیولې دي چې یا الله ستا دین به یتیم کېدو ته نه پرېږدو انشاءالله
یا الله د مال قرباني راځي مال به پیش کوم ان شاء الله د اولاد قرباني راځي یا الله اولاد به پیش کوم یا الله ځان به پیش کوم او دې خلکو ته وایو دا چې څومره د اسلام او د قرآن دشمنان دي د دین دشمنان دي د پټکي دشمنان دي د ګیرو دشمنان دي د دعوت او تبلیغ دشمنان دي د مدرسې دشمن د مسجد دشمن د مسجد د امام دشمن هغه خلکو ته وایم په کلاو وګونو واورئ فنا فی الله کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا مردی ہے ہمارے جسم زخموں سے چور سہی ہمارے جسم زخموں سے چور سہی تم اپنے شکستہ تیر گرو خود اہل ترکش بولے گی یہ بازی حق کی بازی ہے یہ بازی کس نے ہاری ہے یہ بازی تم ہی ہارو گے گھر گھر سے عالم نکلے گا تم کتنے عالم مارو گے انشاءاللہ زمان محترمو یہ دفعہ من کو مدرسوں کے لگائیو حافظان تیارو عالمان تیارو دین داعیان تیارو مجاہدین تیارو چې دا الله په دین باندې کوم طرف نم حمله کیږي نو چې انشاءالله سړی ورته ولاړ وي او خمو توړ جواب ورله ورکړي مضبوطه مقابله وکړي او زما محترمو دا چې نن کوم خلک د مرګ نه یریږي او د دې خبرو نه یریږي قسم په رب العالمین د الله د دین لپاره دې قدم را مخکې نه کړو الله سره هغه پریشانۍ دي الله سره هغه بیمارۍ دي الله سره هغه مشکلات دي چې پکې به دې راونیسي زندگی به دې ختمه نه شي زما محترمو زندگی دا ژوند به دې ختم شي خو انشاءالله د هغه مشکلاتو نه به راونوځي د هغه پریشانیانو نه به راونوځي د هغه بیماریانو نه به راونوځي هم په دې کې به ژوند به در باندې ختم شي زما محترمو دې ماشومانو سره به مینه کوو انشاءالله کوو به انشاءالله حافظانو سره به مینه کوو انشاءالله عالمانو سره به مینه کوو انشاءالله د زړه نه مې انشاءالله ونه ویلې د زړه نه مو ونه ویلې ما تاسو ویلې که ته ما سره مینه کوې که نه کوې استا خپله خوښه ده خو دا یاد ساته ما د عظمت ما د مقام دومره لوی میلاو دی چې ستا د سپورټ هېڅ ضرورت نشته که تا سپورټ زما وکړو تا مینه وکړه تا ربط وساتو ته ما د مسجد ته راغې تا زما د روټۍ نه ځان خبر کو زما د کور د اهل و عیال نه دې ځان خبر کو زما د بیمارۍ نه دې ځان خبر کو قسم په رب العالمین دا خبرېدل به ستا دپاره د مغفرت ذریعه جوړېږي ما نه پکې چې کوم دی بدله مه اخله دا ته ځان دپاره لګې چې ماشوم د کور نه راووتو مدرسې ته را روان دی چېرته روان دی مور دې ماشوم ته چپړې سمې کړې ماشوم چېرته روان دی مدرسې ته روان دی قرآن زده کولو روان دی زما عزتمندو د الله دین اپناولو دپاره ماشوم جومات ته روان دی مدرسې ته روان دی نوراني قیدې ته روان دی قرآن زده کولو لا حفظ کولو لا علم کولو لا ماشوم مدرسې ته روان دی او دې مور دې ماشوم ته چپړې سمې کړې څه ورته سم په دې چپړو سمولو باندې د دې مور مخکې وروسته ټول ګناهونه الله معاف ته نن د وزیر اعظم نه متاثرې نن د صدر نه متاثرې نن د یو پایلټ نه متاثرې نن د خان او نواب نه متاثرې په ایمان وایې د دې ځای خان او نواب به د قیامت په څو کسان جنت ته بوځي ای تکړه شه دې ځان بوځي ای تکړه شه دې ځان بوځي او حافظ قرآن به څو کسان بوځي لس کسان لس کم کسان پچا باندې زما عزتمندو جهنم اور واجب وي نو دې خلکو ته زموږ ضرورت شته نشته ځان لپاره دا سړی تیارول پکار دي که نه مرګ سره کوم خوا رواني هېڅ یې پته شته مرګ سره کوم خوا رواني اخره خاتمه به دې څنګه کېږي امام ابو حنیفه نام ہی کافی ہے نام ہی کافی ہے هغه هستی چې زما محترمو بچي لوبې کولي بچي دې بالا شه لوبې کوه خو یو خاص ځای ورته وښودم چې دې ځای کې به لوبې نه کوې ولې بابا جانه وایي ځکه چې دلته ما 70,000 دفعه د الله کلام ختم کړی دا هغه هستی امام ابو حنیفه د پیغمبر علیه السلام روزي سره ولاړ دی په یو لاس یې جمله نیولې ده یو خپې اوچته کړه الحمد نه شروع شو والناس ته ورسېدو په الله رسول ته یې زما
عزتمندو قرآن ور هدیه کو دا هغه هستی ده نئی تناس دی نئی ورته لګې دی سنت اخلي امام صاحب شونډې مبارکې خوځېدلې 80 کروڑ عوام د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب پسې روان دي 80 کروڑ د ټولو امامانو استاد امام ابو حنیفه د دین لپاره لوی خدمات دي نه ورته وی حضرت دا شونډې ودروي پرې پکړلې شي په دې کینچې سره او ورته وی زه به شونډې ودروم ته راته وخت ودروم ما نه خو وخت روان دی دومره د وخت ابدي او چې کله مرګ وخت راغی حدیث الله مونږ په یو مونږ باندې مغرور یو والله په یو حج باندې یو چېرته په نظر فتاحي کې چېرته تهجد ته راپاسي مونځو کې دعاو کې به چې د ورځې چې کوم دی بار جمعات ته راشي یا په بازار کې چوک کې یو ځای بل ځای بیا ورته ټول منافقان ښکاري ځان باندې د سپرګۍ داسې شکونه وایو ایو داسې پهله ځل کې جمعات کې وکړو تسبیح ورسره وي که نه پیسې اوچتې کړې وي یو ته هم داسې قتل بل ته هم داسې زه ورغلم ورته امام مهدي خو به نه وي هلکه ورته په تا زما شک وي ته چېرته امام مهدي نه وي وایي کېدای شي وایي نو زما محترمو په یو مونځ سره دا د شیطان چالونه دي حج به در باندې وکړي بیا به راشي دا حج به هم درله ضایع کوي مونځ به در باندې وکړي بیا به راشي دا مونځ به درله په څه طریقه باندې خرابوي نو وی د الله په عدالت کې د صدر صدارت نه چلی د وکیل وکالت نه چلی د وزیر اعظم وزیر اعظمي نه چلی د یو خان او نواب زما عزتمندو نوابي نه چلی خاني نه چلی د الله په دربار کې د حافظ قرآن او د عالم دین سفارش چلی او حافظ قرآن به د لسو کسانو شفاعت کوي ها نن زما محترمو وی زه خپل بچی حافظ نه جوړم زه خپل بچی عالم نه جوړم وی چې حافظ شي عالم شي خوري به د کم ځای نه اورېدلم دا جمله حافظ شي عالم شي مولا شي خوري به د کم ځای نه زه ورته یم ونادانا دا تیر چې خوري هم د دې خلکو د برکت یې خوري زه ورته وایم خوري به د هغه ځای نه د کم ځای نه چې بني اسرائیلو 40 کاله بغیر د محنت الله پاک ورکړی وه ما ورته نه شي راکولی دا بچی چې ګوډري شي چرسي شي خیال دې دی که نه نو ګوره د یو ګوډري نه د یو چرسي نه خو د مولا د سپک مه ګوره که نه خپل بچی هلته وایي دې مولیانو په دې خوراکونو باندې داخلي دومره راپړسولي دي او بل طرف ته وایي مولیانو خوري څه مولیانو سره دي څه نو یو طرف ته راباندې کم تور لګي او بل طرف ته سوی لګي نو زما محترمو انشاءالله خپل بچي به حافظان جوړو دا ماشوم په کورونو کې د مدرسو زما عزتمندو ترتیب برابر کوي د بناتو مدرسې د بنینو مدرسې دا ماشومان دا فضا دا عام کوي ماحولونه جوړ کوي قسم په رب العالمین اجي صاحب محترم ستا جنازه به د دې کور نه وتل وي د الله دین د محمد رسول الله طریقې به د دې کور نه وځي دا یاد یو ماشوم جمعات ته قرآن راوړو څه راوړو جمعات ګورئ دلیل سره درته وایم ستا جنازه وتلي د دې مونځ نه به د دې کور نه 15 وخته مونځ ختمېږي د دې کور نه به د قرآن تلاوت ختمېږي دا حاجي صاحب شته الله دې جاڼې ژوندۍ لري نکه مکه کوي خو چې دا لاړه دا جنازه اوچته شوه قسم په رب العالمین یاد ساته دا بچي به دې سبا مرتد شوي وي دا مورسي به دې سبا مرتد شوي وي قادیانین شوي به وي شیعهګان شوي به وي نن دې پیسو ته ایمان چېرته ټینګېږي ایمان خورې ورې وخت داسې راغلی ارمان د دنیا گئی ده ایمان خورې ورې هر ځای کې زما محترمو د دنیا تذکیرې دي دنیا 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 قسم په رب العالمین هغه ماشوم قرآن راوړو مولانا صاحب ته وایي مولانا صاحب څه نوم دی مولانا حنظله حقاني صاحب ته وایي وی چې دا قرآن والی او دا جماعت کې کېدی دا مې پلار راکړه وی ولې دې قرآن ته په کور کې ضرورت نه و ویله چې زما نیا وه هغه په دې قرآن کې تلاوت کولو اوس مې هغه نیا وفات شوله کور کې په دې کې څوک تلاوت کولو والا نشته پلار مې وایي هسې یو ځای بل ځای لوغړېږي را لوغړېږي جومات ته یو ځای څوک به پکې تلاوت کوي څوک به پکې تلاوت کوي
ما درته د زړه غم بیان کو ما درته د هغه پېښور نه یو دب او یو فکر سره زما عزتمندو دلته راغم وہ چکی تو تم نے سنا نہیں میرے عمر بھر کا ریاض تھا وہ چکی تو تم نے سنا نہیں میرا عمر بھر کا ریاض تھا میری درد کی تھی وہ داستاں جیسے تم ہنسی میں اڑا گئے آخری مطالبہ بکوم انشاءاللہ یو زنانا دا اللہ دا دین دا پارا زمک وقف کرا دا اللہ دا دین دا پارا کور وقف کو دا اللہ دا دین دا پارا پا یو کری کور کی دی رشولا هغه کورې مدرسې دپاره وقف کړ نن زما محترمو خلکو ته چغې وایه خلکو ته ژړا کوه فریاد کوه راشي زما په جومات باندې پیسې لګول غواړي د الله په دین باندې مال لګول غواړي ما دلته یو ځمکه اخیستې ده دا مدرسه جوړول غواړي د دین یو مرکز جوړول غواړي زما محترمو په الله قسم یو زنانه داسې یو صادر کې چې کوم دی څه راوړه داسې غټ رومالو او هغې کې چې کوم دی نو چې ویې کتل هغې کې چې کوم دی یخته و څه